نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ 251 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکوع کې د طالوت واقعا او امارت ذکر شو چې دی د مسلمانانو د دغه وخت حاکم او بادشاہ مقرر شو. په دې رکوع کې د طالوت په بادشاہي او په نگرانی کې د جالوت ظالم بادشاہ د مقابله او د جهاد تذکیره ده. کله چې طالوت د مسلمانانو بادشاہ مقرر شو د سره بنی اسرائیل کافی تعداد د جالوت کافر د مقابله د پاره تیار شو. یو روایت مطابق او یا زر کسان د طالوت سره تیار شو او د دیم روایت مطابق د سر اتیا زر کسان تیار شو چې کله دی په خپل علاقه باندې او یا زرا یا اتیا زر کسان برابر د دې میدان او د خپل علاقې نه روان شو د جالوت د مقابله لپاره. طالوت دی خپل ملګرو ته وی چې الله پاک تاسو باندې امتحان کی په یو نهر باندې په لار کې به یو نهر راځي دا غي په بار کې تاسو باندې امتحان دی. په لار کې کوم نهر راځي د نهر ته دریای اردن وای تو ته تاسو ته اجازت ته کچري څوک وبس کل غواړي خو یو چونګ د زیات نه زیات اوس کی د دین علاوه د زیات وبوس کون کی کس زما ملګری نه دی فلاره باندې اوبر اور رسیدي خلک ډیر زیات تګي د ګرمۍ نیولې دي. پدې کې 314 کسان داسیو چاغوي بالکل وبچا اونس کلی او څه کسان داسیو چې یو چونګ یا اوس کله ډېری اونس کلی. د امیر تابعداري یا وکړه امتحان کې کامیاب شو. پدې کې حضرت داؤد علیه السلام هم داؤد علیه السلام د خپل پلار عیسی ابن عویبد د داود علیہ السلام پلار عیسی ابن عویبد د 15 زامنو دا پلار سره د 15 والو بچو سره داود علیہ السلام په مقابله د جالوت کې موجودو. داود علیہ السلام په لار باندې درې کاڼي راواخیستل
ځان سره محفوظ کړل چې کله مقابله شروع شو نو جالوت ډیر زیات په بدمعشي او په تکبر کې دوی چې دا خلګونت کسان دي ځکه د جالوت د لشکر تعداد 1 لاکو نو دغه خیال دا راغی چې دا لک کسان دي دا به په یوازې باندې قتل کم کوم کسان چې په لار باندې اوبوس کله غوي زمنګ طاقت د مقابله نشته هغه یو ملته د اوبو سره پاتې شو او کوم کسان چې مؤمنانو او به بالکل نسکلی یې لګي اوس کلی او د الله پاک د ملاقات امیدوارو نو دوی چې اگر چې موږ ډېر کم یو خو ډېر کرته کم لشکر په لوی لشکر باندې کامیابی او غلبه حاصلې موږ به صبر کو الله به موږ سره مدد کوي کله چې دوی د داوود دا جالوت کافر مقابله ته میدان ته اوتل لشکر دواړه د یو بل مقابل شوي دی مؤمنانو دعا وکړه د الله پاک نه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے رب تزمنگا افرغ علينا صبرا تب من باندې را واړه صبر یعنی من ته صبر راکا وثبت اقدامنا مضبوط ک زمن قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين او ته زمنګ مدد کا پاکو باندې چې هغه کافران دي ابتداء تر نن ورځې پورې د مجاهدینو په میدان د جهاد کې عمده معمول وی کله چې دی په یو میدان د کافر باندې حمله کوي نو په دغه وخت کې دا مجاهدین د الله پاک دعاګانې غواړي او دا غینه بعد د کافر مقابله ته اوزي نو الله پاک د دې مؤمنانو سره مدد کوي داود علیه السلام د طالوت په لشکر کې موجود دي کله چې مقابله شروع شو داود علیه السلام کان را واخست په جالوت باندې گزار کو جالوت په دا سر باندې اولګیدو داود علیه السلام په کانو باندې جالوت کافر مردار شو کله چې لشکر د جالوت او قتل چې سیب خو مردار شو نو جالوت لشکر سره د خپل ساز او سامان په تیخ باندې او تختیدل او مسلمانانو ته په دې میدان کې کامیابی ملو شو بیا چې کله شمویل علیه السلام وفات شو د شمویل علیه السلام د وفات نه بعد طالوت خپل لور داود علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه طالوت خپل لور داود علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه داود علیه السلام د شمویل علیه السلام د وفات نه بعد الله رب العالمین پیغمبرم جوړ کو او حکومت هم داود علیه السلام ته ورکړه وآتاه الله الملك والحکمت او ورکو دی داود علیہ السلام تا اللہ پاک الملک بادشاہی والحکمت او پویا وعلمه مما یشاء او علم منگ دا تورک سچ منگ اختل نبوت متورک بیا پدے آیاتون کی اللہ پاک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلیل ذکر کی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین دا آیاتون چنگ پتا باندی لولو داغه وخت کې خو موجود نه وي لیکن ته زمونږ پیغمبري نبوت مو درکړي په دې بنا دا مخکنو قومونو حالات تا ته موږ بیانو او داغه نه تا خبر کو د نبی عليه السلام نبوت ذکر شو بیا الله جل شانه د پیغمبرانو تذکرہ فرمایي چې ټول پیغمبران دي لیکن بعضی پیغمبران ته ما په بعضی باندې فضیلت ورکړي دي بعضی سره می خبري براه راست کړي دي لکه موسی علیہ السلام سره الله پاک بغیر د فرشتي د واسطي خبري کړي دي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله رب العالمین د معراج پشپ باندې بغیر واسطي فرشتي نه خبري کړي دي او بعضی ته موږ نور درجه ور کړي دي لکه مثال ابراهیم علیہ السلام موږ د پیغمبرانو نیکه ګرځول دي یا عیسی علیہ السلام موږ بغیر پلار پیدا کړی دي آدم علیہ السلام موږ بغیر پلار او بغیر مون پیدا کړی دي یا نوح علیہ السلام ته موږ دا مقام ور کړی دي چې د طوفان نوح نه بعد ټول اولاد د دمنګ خور کړی دي نو دا موږ درجه ور کړی دي
عیسی علیه السلام سره مدد کړی دی او کافرانو د عیسی علیه السلام د قتل په باره کې قسم قسم منسوبې تیاری لیکن دا د ناپوهۍ په بنا باندې بلکې دی خفي دي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی لیکن دی د بغض د کینې او د حسد په بنا باندې د عیسی علیه السلام سره دا طریقه کوي عیسی علیه السلام به چې کله یو پیغام راوړو که د قوم د طبیعت مطابق وي به موږ منو او که د هغې د طبیعت نه خلاف به نو دی په دغه ځای کې د عیسی علیه السلام نافرماني کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر فضیلتونه ورکړي دي یو فضیلت د نبی علیه السلام دار چې دا د ټولو پیغمبرانو الله رب العالمین امام جوړ کړی دی دویم نبی علیه السلام به د قیامت پر ورځ د تمام انسانیت د پاره شفاعت کوي حساب کتاب شروع کېدو ولا حدیث مشهور دی دریم نبی علیه السلام د تمام پیغمبرانو اخیرنی پیغمبر خاتم الانبیاء دی څلورم نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین د ټولو اعلی کتاب قرآن مجید ورکړی دی او پنځم نبی علیہ السلام شریعت د تمام شریعتونو د پاره ناسخ الله جوړ کړی دی او بل د نبی علیہ السلام رسالت او شریعت تر د قیامت د ورځې پورې الله رب العالمین قائم او دائم ساتلی دی او شپږم د ټولو پیغمبرانو زیات معجزې نبی علیہ السلام ته الله پاک ورکړي دي اوم نبی علیہ السلام د انسانانو پیران دواړو لپاره پیغمبر دی او اتم د نبی علیہ السلام امت د تمام امتونو زیات بهتر او غوره دی او نهم د په پولیس ورات باندې به د ټول اول د نبی علیہ السلام امت پوری دي چې دا د نبی علیہ السلام شرف دی او لسم جنت ته به د ټول اول نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام امت داخليږي د نور امتونو وړاندې نبی علیہ السلام د ټول پیغمبرانو وړاندې او د نبی علیہ السلام امت د ټول امتیانو وړاندې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فضایل دي چې تمام مسلمانان په دې باندې پوي نو الله جل شانه فرمایي فلما فصل طالوت بالجنود پس هر کله چې وته طالوت د لشکر سره قال اوی طالوت ان الله بشک الله پاک مبتلیکم بنهر امتحان کی پتا سو باندې په یو نهر سره فمن شرب منه فليس مني پس چا چوبوس کلی د دینیر نه دا زما ملګری نه دی ومن لم يطعمه او چا چې بالکل اونس کرے فانه مني پس دا زما ملګری دی الا من اغترف غرفه بيده مگر هغه څوک چې هغه اوس کلی غرفه یو چنګ بيدی په یو لاس باندې فشربوا منه پس دی قوم دا اوبوس کلی د طالوت ملګرو الا قليلا منهم مگر ډیر کم کسان د دوینه چې هغه 314 کسانو فلما جاوزه هو پس هر کله چې دی پورې وته په دې دریاب باندې والذین آمنوا معه او کسان چې د سره مؤمنان هغه پورې وتل قالوا بغ خلقو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده هغه خلقو چا چې وبس کلی وي لا طاقت لنا نشت طاقت زمنګ د پارا اليوم ننوزي بجالوت په جالوت کافر سردار باندې وجنود د پلشکر باندې منګه مقابله نشو کوله قال الذين ويكسانو يظنون چې داغي خیالو چې داغي یقینو انهم چې بشک دوی چې دی ملاق الله دی ملاقات کوي د الله سره چاچو باندې وسکلي کم من فئات قلیلة زیاد تور من فئات د یو جماعت قلیلة ورکوټي کم من فئات قلیلة ډیر کرت یو ورکوټي جماعت غلبت دا غالب کیږي فئتا کثیرة باذن الله فجماعت لوی باندې دا الله په حکم سره والله مع الصابرین او الله رب العالمین د صبر کوونکو سره دی ولما برزوا لجالوت وجنوده او هر کله چې دی اوتل لجالوت د جالوت مقابله تا وجنود د لشکر مقابله ته مخامخ شو قالوا وی دی مؤمنانو ربنا ای رب زمنګا افرغ علينا صبرا تراواړو په منګ باندې صبر وثبت اقدامنا او مضبوط ک زمون قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين او تزمنګ مدد کا پای قوم باندې چې کافران دي فهزموهم باذن الله پس دی شکست ورکو دی کافر جالوت ته الله په حکم باندې وقتل داوود جالوتا او مردار ک داوود علیہ السلام جالوت کافر لرا
وآتاه الله الملک او ورک الله پاک داود علیہ السلام ته بادشاہی والحکمت او پوها وعلمه مما یشاء او علم ورک الله دتا دا غس چې دا الله کوم خوخو یعنی نبوت و تورکو ولولا دفع الله الناس او کچری نوی د فکول د الله پاک خلق لرا بعضم بعض لرا ببعض په بعض باندې لفسدت الارض خامخاب پاسد شوی زمکا ولكن الله ذو فضل على العالمين لیکن الله پاک خوند فضل دی په مخلوقات باندې تلک آیات الله د آیاتونه د الله پاک دی نتلوها علیکا چې مونږ لولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د آیاتونه پتا باندې بالحق په حق سره د پاره د اظهار د حق وانک لمن المرسلین او یقینا ته چې پیغمبر علیه السلام د پیغمبرانو د جماعت نه تلک الرسل دا پیغمبرانو فضلنا بعضهم چې فضیلت ورکړي بعضې د دوی ته علی بعض فبعض باندې منهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دي کلم الله چې الله په خبرې کړې وي د سره ورفع بعضهم درجات او چې تکړې وه بعضې د دوی د پاره درجې وآتینا عیسی ابن مریم البینات او موږ ورکړو عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلایل د الله د وحدانیت او د دو د رسالت وأيدناه بروح القدس او موږ مضبوط کړو د لرا بروح القدس د جبرئیل علیہ السلام په مرګتیا باندې ولو شاء الله کچر غخت الله پاک مقتتل الذين من بعدهم اختلاف بنو کړي چې سبب د قتل وګرځیدو من بعد پس د دوینا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غنا چراغلو دوی ته دلائل ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف کو د عیسی علیہ السلام په باره کې چاوی عیسی علیہ السلام پیغمبر دی چاوی چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله الله دی چاوی چې عیسی علیہ السلام د الله پاک زوی دی چاوی چې عیسی علیہ السلام پدری خدایانو کیو خدای دی د اختلاف کو فمنهم بعض د دوی نه من هغه څوک دی امنه چې ایمان نوړي عیسی علیہ السلام پیغمبر اومنو ومنهم بعض د دوی نه من هغه څوک دی کفر چې هغه کفر وکړو ولو شاء الله ما قتتلوا او کچری غخت الله پاک دی بد اختلاف نه وکړي ولكن الله يفعل ما يريد لیکن کوي الله پاک هغه سوچ او غواړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين